أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیات نمبر 166 سورة آل عمران څلورمه سپاره. وما أصابكم او هغه څه چې رسېدلیو تاسو ته یوم التقى الجمعان په هغه ورځ باندې چې مخامخ شول دو جماعتونه، یو د کافرو جماعتو یو د صحابو جماعتو. فبإذن الله بس په اذن او په اراده د الله تبارک وتعالی باندې وو. وليعلم المؤمنین او د دې دپاره چې جدا کی الله تبارک وتعالی مؤمنان د منافقانو نام. دوستانو دا بیاد لرو د دغه آیات کریمه معنی دا و چې په احد په موقع باندې کومه حادثه وشوه، شهدا منزل راغلل او صحابه کرامو ته لوی زیان ورسېدو. الله فرمایي دا د ما په اذن او په اراده کیږي، او حقیقت هم دا دی په دنیا کې چې څه کیږي د الله تبارک وتعالی په اذن په اراده باندې کیږي. او مونږ یې یو کنه آمنت بالله کې والقدر خیره و شره من الله تعالی، خیر او شر چې دا دی الله تعالی دی طرف نه دی، نو هر څه دی الله پاک دی طرف نه دی. خو ځنې هغه داسې وي چې انسان هم په ځینې موقع باندې تیر وځي که نه. او بل الله پاک فرمایي وليعلم المؤمنین، او د دې دپاره چې الله جدا کی مؤمنان د منافقانو نه. منافقان هم معلوم شول او مؤمنان هم معلوم شول. نو منافقان چې کوم 300 کسانو چې هغوی ایثار شول هغه معلوم شول. نو د الله تبارک وتعالی په هر یو کار کې چې دا کې خیر وي، که چېرته دا موقع نه وای نو دا منافقان به اخره پورې وای، نو مشکل به نورو ځایو کې ډېر جوړ شوی وای. نو دغې وجې نه انسان د خپل خیر و شر نه دی خبر. که غازی شوم غازی دی، او که شهید شوم شهید شوم، مرتبه یې اوچته یوړه. نو بس په دا وجه باندې نور ژوند بیا نه وي په دنیا کې. نو د دغې آیات کریمه دا معنی جوړیږي. رب العالمین د مونږ له په قرآن باندې پوهه راکړي. په قرآن چې پوه شو ټولې مسلې حل کیږي. صدق الله العظیم.